بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون صدق الله العظيم. دوستانو بزرګانو نوې ویډیو سره تاسو ته حاضر یم. نننۍ ویډیو دا د یو زنانه په باره کې چې هغه زنانه هغه دعوه ده چې زما سره خاپیری دي. دا اشتهار تاسو وګورئ بیا خبره کو. د دې زنانه نوم دی عامله سیده زینب بیبی د پنجاب سره تعلق ساتي. خاپیرو دعوه کوي. اول دا معلوم کو چې خاپیری څه شی دی. د پیریانو تذکره خو په قرآن کې شته، احادیثو کې شته، خو دا خاپیری څه شی دی چې نه د دې تذکره په قرآن کې شته او نه په صحیح احادیثو کې شته. څنګه چې د قرآنو کې د پیریانو تذکره ده او په احادیثو تذکره ده، د پیریانو د خاپیرو تذکره نشته، نو مقصد دا دی چې خاپیری له سره شته نه، د خاپیرو وجود نشته. بس دا فرضي نمونه دي، بس په قیسو کې دا لګول دي. خو چې پیریانو تذکره شته او د خاپیرو نوم نشته، آخر دنیا ته د خاپیرو دا نوم چا راوړو، دا تصور چا راوړو؟ د فرانس یو کس دی، هغه ته ویل کېږي د خاپیرو قیسو بانی. په 1697 کې هغه کتاب لیکلی ټیلز آف مدر. په دې کتاب کې د قصې لیکلي او په دې کتاب کې د فرضي خاپیرۍ تذکرې کړي دي. د دې نه بعد دا خاپیرۍ نوم بیا دنیا ته شوشې دی، بیا خلقو کتابونه لیکلي او هر چا خپل په کتاب کې د خاپیرۍ نوم استعمال کړی دی. همدغسې په د اردو کتابونه چې دي په هغې کې هم د خاپیرۍ نوم په کثرت سره استعمال شوی دی. مقصد د خبرېدارۍ د خاپیرو سوچ او نوم دنیا ته فرضي راوړی شوی دی. د خاپیرو څه وجود نشته. د دې مثال داسې دی لکه بهو، څنګه چې ماشومانو یرولو لپاره چا بهو تصور پیش کړی دی، ماشومان پې یروي، همدغسې د خاپیرو تصور پیش شوی دی. د بهو تصور لږ خراب دی، ځکه څوک دا نه وایي چې زما سره بهو دی. خاپیرو تصور ډېر ښایسته دی، ډېر خوندور دی او خلق ترې متاثره کېږي. په دې وجه باندې په پاکستان کې په هر ځای کې اکثر زنانه دا دعوه کوي چې زموږ سره خاپیري دي او دا